بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو میر جمشید یم او دا وخت کوم دی نو زه په هغه ځای کې موجود یم په کوم ځای کې چې دریای سند او دریای کابل یو ځای کېږي دا تاسو ته چې ښکاري دا دریای سند دی ابا سیند چېرته وایي او دا داسې تاسو ته ښکاري دا د نوخار سیند دی دا تاسو وګورئ که تاسو په دې کې دا وګورئ فرق ته وګورئ نو یو خوا اوبه چې کوم دی نو انتهایي شنې صفا ښایسته اوبه دي او بل طرف تاسو د نوخار اوبو ته وګورئ نو دا انتهایي ګنده دي زما د خبرې مقصد چې کوم دی هغه دا دی که یو پیره بیا څوک غلطه ته اړوي نو زه بالکل غلطه خبره نه کوم یو صحیح میسج ورکوم چې مونږ خلک یو نو دا اوبه مونږه ګنده کوو په دې ته چې کوم دی نو تاسو وګورئ نو فیکټریانو اوبه هم دې ته راځي او ګټرې ورته هم راځي نور هم چې چا د څه وسه کېږي نو دا اوبه په ګندکونو کې لګیا دی مصروفه دی دا اوبه څښا کوي نو هغوی ته زه دا یو شارټ میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ چې دا اوبه مه ګنده کوئ څنګه چې دا اوبه صفا دي دغسې دا هم اوبه دي دا څنګه چې دغه اوبه دي صفا دا اوبه هم داسې صفا دي خو چونکې دا زمونږ ګنده کړي دي په دې کې مونږ هر قسمه ګندګي چې کوم ده دې سیند ته راپرېښې ده نو مهرباني وکړئ چې داسې مه کوئ دا عظیمه ګناه ده او دا اوبه مه ګنده کوئ چې څومره هم خلکو دې ته د باترومانو پیپونه راپرېښي یا ورته چې کوم دی نو د فیکټریانو اوبه راپرېښي دي ټولو ته خواست یو ریکویسټ ورته کوو چې مهرباني وکړئ چې دې ته بل څه لاره اختیار کړئ او د سیند ته چې کوم دی دا څښه اوبه مه راپرېږدئ دا اوبه مه ګنده کوئ دا تاسو وګورئ په دې کې هر قسمه ګندګي چې کوم دی را روانه ده هر قسمه ګندګي پکې را روانه ده تاسو ته ښکاري دا زمونږ بدنصیبي دی دا زمونږ بدنصیبي دی چې مونږ دې ته دا ګندګي راپرېښي نو ټولو ته راخواست دی چې مهرباني وکړئ چې دا اوبه صفا ساتئ د ویډیو کتلو ډېره مهرباني الله مو ښاد او آباد لره چې چېرته یې همیشه خوشحاله اوسئ اجازت ترنه غواړو د لوی الله په امان او دا ټول ملګرو ته خواست دی چې دا ویډیو د خپلو ملګرو سره چې کوم دی نو شیر کړئ چې څوک هم په دې عمل کې مصروفه دي چې هغوی دې عمل نه ځان وساتي د ویډیو کتلو ډېره مهرباني الله مو ښاد او آباد لره همیشه خوشحاله اوسئ د الله په امان